ستړي مشئ ګرانو لیدونکو کتونکو زه رحمان ګونری او دا وخت ما سره ډاکټر خوشحال افضل صاحب چې دی د امریکې د ورجینیا نه د فیسبوک په لیکه باندې ملګری شوی دی او مونږه د کورونا یا کورونا پینډمیک چې کوم موده ده په دې کې د دوايانو او د نوي ایجاداتو په موضوع خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو پروګرام ته بخیر راغلی وایم. ډیره مننه، ټول ته سلام ورسیږي. وعلیکم السلام. یو خو تازه خبر دا دی چې کوم بیماری لپاره کومه دوی ښودل کېده کم کلورین ذکر کېده، که څه هم ستاسو غوندې پوهانو ډاکټرانو په هغې باندې مخکې مې اعتراض کړی وو، خو ځینې خلکو سټرس کوو چې ګنې دا دوی د کار ده. نن د هغې په هکله ډېر معلومات راغلي دي، دغه دوی کار وکړه که نه کړه، نیګیټیو یا پازیټیو. نو اوس خو دوه دوايانې وي، یو کلوروکوین دی، بل هایدراکزو کلوروکوین دی. دواړه د ملریا دپاره استعمالېدلې او د ارترایټس دپاره هم ورکوي چې کوم د بندو جوړو دردو دپاره به وي. نو دا دوايانې چې دي وړې سټډي راغلې وي، هغې کې ښودل شوي وو چې کیدای شي ګټه وکړي او ګټه ونه کړي، مګر بل علاج نه و. نو هر چا دا دوايانې مریضانو ته ورکولې او عین ډاکټرانو په خپله هم خوړلې چې کیدای شي له دې بیمارۍ د کرونا وایرس کووډ 19 نه موږ وساتي. مګر اوس ډېره غټه سټډي چې کم از کم په 96,032 مریضانو کې دا دوایي استعمال دا سټډي دومره غټه وه او دا په 601 ملکو کې دا سټډي وشوه، 6 کنټیننټ کې، یعنې کې 6 بریاعظمو کې. نو ښه غټه سټډي وه. په دې سټډي سره دا ښکاري چې دا دوایي دومره ګټوره نه وه بلکې نقصاندې وه. نور تفصیلات به وروسته بیا درکړم. ها زه نو دا تاسو وایئ چې نقصاندې وه. زه لږ فیسبوک باندې دا پروګرام روان دی او ملګري ګوري او سلامونه هم رالېږي. ډاکټر صاحب عباد الله خان صدیوي چې سلامونه ورته وایه. وعلیکم السلام. ملګرو که تاسو دا پروګرام ګورئ نو تاسو مهرباني وکړئ چې موږ ته کمنټ ولیکئ یا سوال ولیکئ. ډاکټر خوشحال افضل صاحب چې دی ستاسو سوال جواب هم درته وایي. دی نن په هسپتال کې دی، په کار باندې دی، په ایمرجنسۍ کې دی، که دلته په منځ کې ټلیفون راشي کېدای شي دی موږ نه لاړ شي، خو خیر دی موږ به کوشش کوو څومره ستاسو زیات سوالونه ورته ویلی شم چې هغه ورته ووایم. ډاکټر صاحب تاسو وویل چې دې نقصان وکړه، نو څنګه یې نقصان وکړه؟ لکه دا څنګه وازمویل شوه، څنګه یې نقصان وکړه، څنګه دې باندې پخوا دا کوشش کېده چې دا خلکو ته ورکړی شي او دا ورنه کړی شوه؟ بالکل. نو دا تقریبا د دسمبر 20 تاریخ نه تر د اپریل 14 دسمبر 20 د 2019 کال نه تر د اپریل 14 نه تر 2020 کال پورې دوی دغه مریضان په دغه 601 ملکو کې چې په 6 بریاعظمو کې پراته د مریضانو، نو ټول مریضان تقریبا 96,032 مریضانو کې دغه سټډي شوې وله. په دې کې دغه د سټډي ګروپ چې ورته وایي چې دا چا د دوایانې ورکړل شوي، هغه کې 14,888 مریضانو، په دې کې 1,886 تنه کلوروکوین ورکړل شوی و، 1,886 کلوروکوین ورکړل شوی و، 3,983 کسانو ته کلوروکوین او میکرولایډ ورکړل شوی. میکرولایډ هغه زیپاک چې ورته وایي، هغه د سینو بغل بیمارۍ مریضانو ته چې موږ ورکوو انټي بایوټیک دی. نو 3,014 کسانو ته هایدراکزو کلوروکوین تنه ورکړل شوی و او 6,221 کسانو ته هایدراکزو کلوروکوین او دا میکرولایډ یا زیپاک یا ایزوترومایسین ورکړل شوی و. او 1,144 کسان دوی ته دغه دوایانې نه ورکړل شوې. نو دوی چې که آخر کې وکتل هغه کسان ته چې تنه بالکل دا دوایانې نه ورکړل شوې، د هغوی کې 9.3% کسان مړه شول. چاته چې کلوروکوین ورکړل شوی و هغې کې 14.4% کسان مړه شول. کلوروکوین او میکرولایډ چې ورکړل شوی هغې کې 22.2% کسان مړه شول. هایدراکزو کلوروکوین یوازې چې ورکړل شوی و 18% کسان پکې مړه شول او هایدراکزو کلوروکوین او میکرولایډ 23.8% کسان مړه شول. یعنې که موږ ګورو هغه کسانو چې ورنکړی شو هغې 9.3 او دا نور چې دي تر 22 او 23 دوه چنده مرګ پکې و. یعنې په طبي ساینس په حساب سره د دوایي چې دی اغېز وکړه الټا یا منفي خلک یې مړه کړه. زه اردوونکو ته ځینې سوالونه راغلي دي هغه شاملوم. دې کې ډاکټر عباد الله یوسفزی وایي چې when will expected the COVID-19 vaccine. یو سوال دا دی. بل میون خان افغانستان نه وایي چې د کورونا کې سنس اف ټیسټ اینډ سمیل ختم شي، د دې علاج شته دی که نه؟ او دغه رنګې د سعودي عرب نه شمشیر علي خان سلامونه لیکلي دي، نور ملګرو سلامونه لیکلي دي. کوم ملګرو سلامونه لیکلي دي دې ته وعلیکم السلام. عدنان وزیر وایي چې د کورونا علاج صرف ماسک دی. درې سوالونه په یو ځای مه وویل، یو ته یو جمله کې جواب ورکړئ. اول د دې آیا د کورونا یوازینی علاج دا وخت یوازې ماسک دی؟ ځکه چې وایي چې دا انسان نه بل انسان ته ځي، وایي چې د ساه د لارې نه ځي، نو ډېر مهم ټول نه مهمترینه کوي احتیاطي ماسک وي.
دویم تاسو چې کوم دغه کړو افغان ملګری کړو آیا چې ټیسټ یعنی د خپل خوان چې خراب شي او پوزې بویولو صلاحیت چې ختم شي د دې په کرونا وایرس په ورځو کې د سمول لپاره څه علاج لري؟ نو زمونږ امید دا دی چې د دې خو به خاص علاج نشته چې موږ دا بوی بیرته راولو. امید دا دی چې وخت تېرېدل سره دوی بوی واپس بیرته په کار دی راشي. دا عباد الله خان وایي چې د اوسه ویکسین اوسه پورې جوړ شوی دی. ویکسین اوسه پورې بالکل نه جوړ شوی دی مګر په سیکنډ فیز ټرایل کې دی. نو کم از کم 8 میاشتو نه تر 18 میاشتو پورې دغه موده کې کېدای شي ویکسین راشي. دې نه مخکې ممکنه نه ده. کراون وایي چې ولې د ایچ آی وي وایرس په بدن کې تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي او د کرونا وایرس تر 20 ورځو پورې پاتې کېږي؟ پوه نه شم سوال. ایچ آی وي وایرس چې دی وایي دا په بدن کې تر ډېرې زمانې وي، کرونا وایرس یوازې 20 ورځو پورې ژوندی وي. داسې ولې ده؟ ځکه چې زمونږ د امین سیستم چې دی دا ښه خبر دی، ډېر ښه سوال یې کړی دی. ځکه چې موږ بدن د دې په خلاف باندې کومې انټي باډیز جوړوي نو هغه وایرس ختموي زمونږ بدن کې. عثمان خان وایي سعودي عرب نه چیرې کرونا وایرس په خپل به ختم شي په ګرمۍ کې، دا خبره صحیح ده؟ دا تاسو بیا خلک کوي. نو سوال خو ډېر ښه سوال دی. موږ ګورو چې اکثره دغه وایرس نه جوړیانې په ژمي کې او په یخ موسم کې راځي. نو د دې وایرس باره کې موږ زیات معلومات نه لرو. ګورو چې څه کېږي په ګرمۍ کې. ځینې خلک وایي چې واقعي دا وایرس حقیقي دی، قوي دی که نه؟ اوس هم ځینې خلک شک کوي. نه بالکل قوي دی او د مرګ خطر زیات دی. کم از کم 2% کسان، 1 نه تر 2% کسان په ډیره په دغه مجاز شفاخانو کې چې موږ په امریکا کې په اروپا کې دلته موږ مرګ ګورو. نو یقینا چې طاقتور وایرس دی. نو خوشحالي خبره دا ده چې 80% کسان بالکل شفاخانو کې داخليږي نه. نو هغه 20% دي چې شفاخانو کې داخليږي نو 2% 1 نه تر 2% پورې مرګ پکې شته دی. یو عجیبه تپوس شوی دی په اردو کې، په اردو کې علامہ ظفر الله کاکڑ وایي چې कोरोना में टेम्परेचर ज़्यादा या कम होती है، मतलब गर्म बुखार या ठंडा बुखार होता है. तब यह هم وی ګری کنه یوازې تب ګرم وي. ټمپریچر چې کودل کېږي لکه 103 دا د ګرمي تپش خی کنه دا یخوالی کوم داسې کودل کېږي چې دا تپوس کړه کړی. نو سوال خو ساده سوال دی. د دې مطلب دا دی چې کله چې ټمپریچر زمونږ 0.4 فارنهایت نه زیات چې هغې ته موږ تبه وایو یا ټمپریچر وایو، نو هغه یخ تبه خو یخه تبه خو بالکل شته دی نه. کله چې موږ باندې خولې راشي هغه خولې موږ ته د یخ احساس کوي چې ورته چلز وایي. نو اصلي ټمپریچر د تبې چې دی هغه 0.4 یا بره فارنهایت ته وایي. یو بل سوال دا به دې سوال جواب فکر کوم چې تاسو تسلی سره ورکړئ. ډاکټر یوسفزی وایي، خان یوسفزی چې compared to USA the PTS are very less in subcontinent. What is the reason؟ مطلب که تاسو پوه شئ نه زه ته پښتو کې چې د مطلب څه دی. دی وایي چې ګرې دا په د یو ایس اے په مقابل کې په سب کانټیننټ کې وایرس دی د دې اثرات ډېر کم دي یا خلک ډېر کم ووژل یا په هغې ځکه وجه څه ده؟ اصلي وجه اوس پورې معلومه نه ده. اکثره تیوریز دي. نو موږ چې کله ډاکټر یا ساینټیسټ کومه خبره کوي هغې دپاره باید سټډیز وي. لکه چې موږ کې سټډي خبره وکړه دا د هایدراکسیکلوروکوین او کلوروکوین. اصلي وجه اوس پورې معلوم نه ده. سټډي به کېږي موږ ته به وجه ښکاري. بالکل ښکاري تعداد کم دی، بعضیانو کې ولې کم دی موږ خبر نه یو. زه د مطبوعاتو کې د راغلو خبرونو په بنیاد کوم چې چارواکو یا ماهرانو تفسیري کړي د هغې په بنیاد ډاکټر صاحب له دا جواب ورکوم چې ډاکټر صاحب د دې یو وجه دا ده چې په امریکا کې چې څوک هم ناروغه شو هغه ډاکټر ته ځي ټیسټ کوي، د هغه خپل د علاج لپاره چې کوم اسپتالونه دي هغه ته لاړ شي ټیسټ وکړي. لومړنی خلک زیات خلک دلته ټیسټونه کوي، زیات خلک اسپتال ته لاړ شي او دلته د خلکو شمېره زیاته ده. پاکستان کې یا په سب کانټیننټ کې یو خلک ټیسټونه نه کوي، ډاکټر ته نه ورځي، هغو ته دا معلومات دي چې دا وایرس له شوی دی که نه شوی. بل دا چې کوم هغه مړ شي نو د هغې ډاکټر د هغې پوسټمارټم نه کېږي د هر مریض هلته. هر مریض چې دی د هغې هغه شان معلومات نه وي سرکاري څنګه چې په امریکا کې وي. نو خلک یو وجه کېدای شي دا وي. بل سوال چې دی هغه دی محمد ولی هغه وایي چې کرونا وایرس سیاسي بیماری دی، کله چې موسم بدلیږي ورسره زکام او کانسي ضروري راځي. چې بهرحال دا د سوال دی د دې علاج احتیاط پکار دی. نور محمد صاحب وایي چې سلامونه. علي خان پېښوري وایي چې سلام can a doctor start treatment by chloroquine plus antibiotic on day first at OPD of patients presented with actual febrile illness? ډاکټر صاحب ډېر ښه سوال یې کړی. خو دغه سټډي چې اوس راووته نن په دې ملک کې موږ هم لګیا یو. موږ هم دغه کلوروکوین او هایدراکسیکلوروکوین او دغه میکرولایډ یا ایزیترومایسین کمبینیشن انټي بایوټیک سره ورکول. دغه سټډي چې راووتله همدا نن ما په خپل مریضانو باندې دوايانې دا بنده کړله بالکل، ځکه چې د مرګ خطر زیات دی. نه بالکل ټول تاسو په خپله منډه کړه، تاسو ته امر راغلی دی د صحت محکمې د ولي چې مې ورکوئ؟ نه چې موږ سټډي راشي دا ساینټیفیکټ ډېر غټه سټډي ده د شپږ
90,000 کسانو سټډي په 601 ملکو کې شوې ده. نو نه بالکل ډاکټر د پاره د چا د پاره امر نه راځي دغه چې دغه سټډیز وګوري چې هغه د مرګ خطر زیات وي. دوی خو امرجنسي د آنلاین پبلش کړه دا پیپر چې خلکو ته زر د معلومات ورسیږي او چې خلکو د کلوروکوین او هایدروکلوروکوین ورنکي نور مریضان ته. آیا کلونجي سره د دې علاج کیږي؟ بلال خان وایي نه. ملک طارق عثمان وایي چې کم بیمار یو ځل جوړ شي هغه بیا بیمارېدی شي. چانس ډیر کم دی. اوس پورې چې موږ ګورو بدن کې انټي باډي جوړ کیږي، انټي باډي ټیسټ هم شوی دی. نو اوس پورې کوم داسې معلومات موږ سره نشته چې کوم کس بیا نیولی وي. یو سوال بیا تکراریږي ارشد خان وایه خبره وکړه پلیز. کېدای شي دوباره د هغوی ټیسټ مثبت راشي چې ټیسټ وکړي وایرس به پکې وي مګر علائم به نه ښیي. نعمت الله نیولې به وي بیماریږي به. نعمت الله وایي چې سلام سر جی وعلیکم سلام. ارشد خان وایي چې آیا دا یو علمي گیم دی؟ تاسو امریکا ولا ډیر زورور لګیا ہے. د دې جواب مخکې ډاکټر صاحب ورکړ چې دا گیم نه دا حقیقي بیماری ده او د دې سره ټوکې دي کول پکار. امین الله وایي چې بایجان بیماری جو ہے سچ ہے. دی وایي چې ناروغي چې د اختیار ده د بالکل د زړه د کومي رحمان بودری تا ته ډاکټر صاحب سلام وایم. مننه. عثمان خان لیکلي دي دغه رنګ چې کوم نور ملګري دي حبیب الرحمن زیار سلامونه کړي دي. شاهد خان سلامونه کړي چې یو ځل راشي بیا څنګه لګي هم دا جواب ډاکټر صاحب ورکړ. ډاکټر صاحب دا وخت یو ځل اوریدونکو ته وریاد کوم چې ډاکټر خوشحال چې دی افضل صاحب دی د افغانستان دی د امریکا ورجینیا ریاست کې ډاکټر دی او دا وخت د ایمرجنسي په حال کې دی. یعنی کده ته اوس موږ سره نیمه غنټه لو خواص وته کړو د زمو خواص منلې د خپل پیجر ته او بیا ګوري کده ته اوس غوښه چې راځه د کې دي چې په فیسبوک کې موږ لاړ شي موږ ورسره دا منلې د ځکه چې دا د امریکا کې د ژوند چې دی مهم دی د خلکو ته معلومات دی ورکړي دا ډېر مهم دی. موږ سره کومک کوي دا ډېر مهم دی. ډېر کور ودانې ورته خو کچې د ستالو چې یو سړی راغلی د ځان رسوه دی بزي نو تاسو به خفه کېږئ نه تر څو پورې دی وي زر د سوالونه ویم چې هغې جوابونه وویل شي. نورګل افریدی وایي چې پناډول خورې هیڅ نشته دی. هیڅ خبره نشته. پناډول صحیح دی. ته به چې زیاته وي پناډول نو نن سبا خو موږ دا وایو چې ځوانان کسان چې کله تبه وي هغه تبه ته د دې پناډول د نه خوري که برداشت کولی شي. کله سردرد ډېر زیات شو یا روټۍ نه خوړله بیا د پناډول خوري د تبې د وجې نه مګر دغه تبه په خپله ښه دی حرارت دی وارث سره جنګ کولو کې کومک کوي. عبد الله وایي چې پلیز ټیل اس اباؤٹ دی گورنمنٹ اف یو ایس اے دے پرووایډډ آل فیسیلیټي ټو هاسپټل سټاف. یس بعض اوس امریکا هم ډېر غټ ملک دی. بعضې سټیټونو کې اوس هم اقتصادي مسلې وي بعضې نه وي. نو چېرته زه چې کار کوم زموږ سټیټ چې لږ پیسهداره دی او موږ هر څه اکوپمنټ موږ ته پوره راکړي. خو په امریکا کې داسې ځای نه اوس هم شته داسې فکر کوئ چې هلته کې د امکان شته چې تمام ډاکټران چې دي هغو ته پوره دغه نه ورکړی شي دی. بالکل موږ هم خبرو کې ګورو بعضې سټیټونه دي بعضې ښارونه دي چې اوس هم مشکلات شته. پرون خو ما واورېدل چې پاکستان نه هم څه کومک راغلی د امریکې ته. بلې هغه ما په خبرو کې ولیدل. دا څه قصه وه ډاکټر صاحب څه قسمه کومک به راغلی تا ځان پوه کړی دی؟ ما خیال هم دغه ځکه په امریکا کې چې دی دغه د واړه شیان لکه ماسک او کپړه او دغه شیانو هغه انډسټري چې دی دوی بل چا باندې انحصار کوي. چین کې به یې جوړوله بل ځای هم جوړوله. دوی دا غټ ماشینونه او کمپیوټر او نور شیان جوړوي نو دوی سره مشکل سره مخامخ شوي دي. آصف علي خان وایي چې افسر علي خان وایي چې کرونا نه بلکې په دې وایرس باندې خبرې وکړه وشي چې دا خلک په وایرس پوه شي. په دې وایرس خلک پوه شي په دې به خبرو وکړو. دوی چې په دې خبرو کوي حمزه انور وایي چې سر جي چاینا کې ډیث ریټ ولې کم دی دا باندې به خبرو وکړو. مشال حلیم الله وایي چې د دې لپاره کومه یوه دوی ښه ده په دې به خبرې وکړو. بختیار حیدري وایي چې سلامونه کلک ډاکټر صاحب د ما پوهې په باره څه ووایي چې موږ پښتانه لږ سخت زوري یو ټوله دنیا ته پایله دا خو موږ یې لا اوس هم منلو تیار نه یو. موږ یې پښتانه لا اوس هم منلو تیار نه دي. د دې وجوهات څه دي ډاکټر صاحب؟ ما خیال چې موږ هم ګورو چې دومره کسان یې ونه نیول په هغې علاقو کې یا لږ ناوخته ده ځکه دا وایرس چې کله چین کې شروع شو بیا موږ وکتل د نورو اسیایي ملکو ته راغی بیا اروپا ته لاړه بیا امریکې ته راغی بیا پاکستان او هندوستان او افغانستان کې کیسونه شروع شول. کېدای شي اوس هم هلته لیټ وي 2 هفتې پس 3 هفتې پس به موږ ګورو دغه سرج نمبر به زیاتېږي. پاکستان هم اوس پیک ته نه دی رسېدلی کم از کم 2 نه تر 3 هفتې پس به دوی پیک ته رسېږي نو هغه خپل نمبر به ګوري. نو کسان د پښتنو خبره یو دا ده چې په خپلو سترګې مې چې کتلی نه وي نه یې منم. ګلاب وایي چې نو دی خو په خپلو سترګو پیری هم نه لیدلی نور همسایګانې ورته ونیسئ نو دی خو په خپلو سترګو باندې پیریان هم نه لیدلي په پیریان نه ډېر یېرېږي پښتانه تر ټولو زیات د پیریان نه یېرېږي. دغه وایي چې ګلاب وایي چې خلک وایي چې د پیاز د بوی او د هوږې یعنې کارلک د خوراک سره هم خلک غږېږي. ګارلک نه
بالکل فایده نه کوي څه سټډي نشته د کوم ساينټیفیک ریزن نشته. افسر علي وایي چې په دې باندې لږ خبرو کوي چې کرونا وایرس چې دی خبرو کوي چې دا پوښ دا وایرس څنګه راځي او علامات څه دي او احتیاط څه پکار دی. بالکل احتیاط ټول نه مهمه ده. نو نن سبا مونږ چې کوم دلته ګورو احتیاط کوي، لاس وینځلو، لاس لګولو، یو بل نه دغه کول یا په دروازو باندې احتیاط کوي. مګر چې اوس ګورو دومره زیات د دې وجه نه ځي، زیات د دې انسان نه بل انسان ته ځي، روټۍ نه ځي، لکه مطلب دومره زیات نه ده چې روټۍ وخوري یا بازار کې سودا اخیستې له هغې نه، له یو انسان نه بل انسان نه تګ ډېر زیات خطر زیات دی. ځکه یو انسان وي هغه کیدای شي علایمې هم نه وي، مګر هغه چې کله تا سره خبرې کوي او تم خبرې ورسره کوي بغیر د ماسکه، کیدای شي هغه هم نه ټوخېږي، کیدای شي هغه هم سنیز هم ونه کړي، مګر په دې خبرو کې هم دغه وایرس په هوا کې روانېږي بغیر د ماسکه. نو انسان نه بل انسان د تګ د ډېر زیات چانس ته دي. کله چې انسان نه بل انسان ته لاړ نو کیدای شي 100% خلک بالکل علایم نه وي، نور دغه 80% دي چې هغې کې علایم شروع کېږي. علایم کیدای شي ډېر کم وي، مخفف وي. 80% کسانو کې کیدای شي کور کې ټیک شي، د ټالنول باندې کیدای شي تبې دپاره، نو هغه 100% کسانو لپاره هسپتال ته دي. علایم یې څه دي؟ علایم چې دی نو دا دی چې هغې کې به تبه وي. تبه ټول نه زیاته مهمه ده. 90% خلکو ته تبه راځي، یا به ټوخی وي، یا به سابندي وي، یا به زړه بدی وي، سردرد وي، ځان درد به وي. دا خلک وایي چې بنیری خان نوم لګیا دی، ډاکټر سنجیده خبرې کوي. د دې علت دا دی چې کوم پیغامونه زه ولرم نو زه هغې ته خاندم. ډاکټر صاحب خو زه اورم، خو ډاکټر صاحب اورېدو سره ځینې پیغامونه داسې وي چې هغه زما انسان یم نو زما برداشت به نه کېږي. بالکل. لکه مثال په توګه یو کس ماته وایي چې وکیل خان څنګه یې؟ نو زمونږ وکیل خان ملګری چې په فیسبوک دومره زیات راځي چې څوک هم راشي ځینې خلکو خیال چې وکیل خان بیا راغلی دی. وکیل خان بیا راغلی دی. نو مهرباني. سراج خان وایي سلامونه، سلیم خان پروگرام گوری. دے علاوہ ڈاکٹر صاحب ساری دنیا کا امراض تو ایک ہے لیکن شرح اموات کیوں مختلف. محمد زارا دا خبر نکلی دا لوسی دا برازیل دا پروگرام گوری لوسی ریس او امید خزان و چې دا وارس کله ختمي کی د جواب ورشه. د دې په جواب ورکو محمد زاده ډاکټر صاحب په ټول دنیا کې بیماریو شانده لکه دا مرګونو شر چې دا بدله ډېر ښه سوال دی. نو که موږ دا وګورو زمونږ معاشره کې چې اوس لکه افغانستان درته یادوم، زمونږ چې افغانستان کې 80% نه زیات کسانو عمر 10 نه کم دی. په اروپا کې چې دی د زاړو خلکو تعداد ډېر زیات وي، په امریکا کې هم زاړه خلکو تعداد زیات دی. نو دغه بیماري چې موږ ګورو 15 کسانو چې عمر زیات وي د هغوی د مرګ خطر لږ زیات وي، او بیا هغه د ډایبیټیز شو، بیا د سینې بیماریانو شو، دغه شان هم د عمر زیاتېږي، دا ورسره زیاتېږي، نو د هغوی د مرګ خطر زیات وي. زموږ معاشره کې د کم عمر والا خلکو تعداد زیات دی. اوس زه ډېرې خبرې د اختر پاک لرالی سلامونه راغله، د اختر مبارکۍ راغلې، تاسو ته پوښتنه مو شو. خو یو کوس پکې دا لیکلي دي چې عباد الله لیکلي چې وټ از ډاکټر سید میسج فار عید الفطر. لکه په اختر کې اوس خلک په دې ریلیټډ تپوس دی د کرونا سره. بالکل ډېر مهمه سوال کړی دی، ځکه چې موږ چې اول ځل وکته چې دغه په ساوت کوریا کې چې دا شروع شو، دا یو مذهبي او ګڼه ګوڼه وله هغې نه شروع شو. څنګه چې په اروپا کې موږ وکتل هلته د سپورت فوټبال او ساکرو د دې ګڼه ګوڼې نه پس دغه ډېر وخپرېده. په امریکا کې هم چې سیاټل کې هم یو مذهبي ګڼه ګوڼه وله، په هغې نه پس دا بیا وخپرېده. نو ډېره به مهمه وي چې اوس زموږ کسان زموږ خلک اوس په وطن کې د دې مسلې سره مخامخ شي او په د اختر منځو کې لګیا وي. نو زه خو دا وایم چې باید احتیاط وکړئ، کور کې منځو کوئ، ګڼې ګوڼې ته ځان مه دغه کوئ، ځکه نه د موږ ته معلوم شي کېدای شي دغه ګڼې ګوڼې نه پس به زموږ حالات ډېر زیات خراب شي. ډاکټر صاحب د اختر په هکله تپوسونه ډېر راغلي دي، خلک دا په پښمني کې راویښ شوی دی. په متحده عرب اماراتو کې، سعودي عرب کې، پاکستان کې، افغانستان کې آخري روژه ده سبا. په ټول دغه سیمو کې زیاتره دغه سیمو کې، په امریکا کې هم سبانۍ آخري روژه ده. تاسو یو پښتون په توګه باندې خپل اختر چې دی پخوا خو به کوو، د فامیل سره جومات ته بدلی، څه کال دا تپوس کېږي چې څه انتظام وکړی، څنګه به کوئ خپل اختر؟ نو ما خو په وکته د اختر باره کې نو د ځانګړي د لمونځ کولو طریقې مې زده کولې چې زه څه وکړم، چې کور کې به څنګه ځان سره یا په فامیل سره کوم. نو زمونږ چې ملا خو نه یم، مګر زمونږ چې کوم حنیفي طریقه چې کوم وي د هغوی وایي چې 4 نارینه چې نه وي نو د اختر لمونځ نه کېږي. نو زه یوازې یم، زما یو وړوکی زوی دی، نو انفرادي طور باندې هم د اختر لمونځ کولو طریقې شته دي، باید هغه تاسو ګورئ. نو کوشش وکړئ چې ګڼې ګوڼې نه ځان وساتئ. ارشد خان وایي چې د ملیشیا نه پروګرام ګورم، ملیشیا کې ډېر کیسونه په خپله ښه شول، آیا څه وجه ده ډاکټر صاحب؟ ډېر خلک په خپله
80% خلکو بالکل د هسپتال تک ضرورت هم نه په خپل ټکیږي د دې کې شک نشته دی بالکل مخکې پروګرام کې هم خبره کړې و یو دوايي چې راغلی و رمډیسیویر هغه دوايي وسم په استعمال کې دا د سکټ بالکل موږ یې ورکو او ګټه ګورو خده نو ما دغه باره کې څه نور معلومات هم پیدا کړل کوم نو دا چې د جیلټ کمپنۍ ده په هندستان او په پاکستان کې 15 دوايانو کمپنیانو ته به دا اجازه ورکړي چې دا دوايي شروع کړي نو بیا دغه دوه ملکونه به دا 120 ملکو ته دا دوايي ډیسټریبیوټ کیږي دا 120 ملکونه ټول هغه کم آمدن والا ملکونه دي چې او د دې چې د کوم دبليو ایچ او سره دوی قرارداد دا کړی دی چې دوی باندې به دغه پیسو د کاروبار کې سبب پکې نه وي په ډیر کم قیمت باندې به د ملکو ته داخلو ته دا دوايي ورسیږي او کلم چې دا وشو چې دبليو ایچ او د اعلان وکړي چې دا نور پینډمیک نه دی نو بیا به دا د دې قیمت کې اضافه راولي او یا به هر کله یو بل دوايي که پیدا شول بیا هم د دې قیمت کې به اضافه راولي تر څو پورې چې بل دوا نشته دا یوازې دوا ده چې 1.5% یې ګټه کړې وله نو دا به بالکل لکه خیریه په رنګ ډیر کم قیمت باندې دغه 120 کم غریب ملکو کې به استعمال جوړیږي د پاکستان په ګډون په 15 کمپنو د یو پاکستان کمپنی د 15 نور د پاکستان کې وجوديږي دا په پاکستان کمپنی چې هغه فیروز اند سنز په نوم باندې کمپنی دا غي ته کړی دی او وی ویلم چې یو کې د 2-3 هفتو کې دا شروع کړي ډاکټر صاحب پیغام ترغه سوي چې راځه او زه به لاړ شم نو بس رخصت والا ډاکټر صاحب ډیر څه رخصت والا مرګ اسلام دوه او ډیر مننه او ډیر خوشاله سم چې خپل وطن والا سره پښتو کې لګیا ما زړه مې خوشاليږي چې کلم ز رحمان بنیر صاحب ګورم او پښتو کې خبرې کوو نو خوندم راکې او د وطن والا او پیغامونه هم راته راځيږي دا ماشين ته لګو خای کوم ماشين باندې ته پیغام راغی دا پیجر دی نو دا څنګه لګي خای خپل مخ طرف ته ګوره ډاکټرانو سره دا پیغام په دې موبایل نه علاوه دا یو پیغام دی ټکو ترغه چې ځان را سوای ایمرجنسي دا ډاکټر صاحب ډیره مهرباني ته ایمرجنسي ته وخت نه درکو خرابو یو سکند سره پاتې چې خپل ماشين باندې کوم ګران اردن کوډه مهرباني چې ما سره مرګري شي وای ډاکټر خوشاله افضل صاحب په امریکا ورجینیا کې ډاکټر دی او موږ په راتلونکو پروګرامونو کې هم د دې سره خبرې کوو ډیره مهرباني ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ مننه ژوندی اوسئ